پاکستان کې څومره معزز خلک وفات شو د دې د زموږ ساينسدان ډاکټر عبدالقدیر جنازې له نه دي تللی او دې د سیکانو چې پروګرام و د به د هغې غسپین پټکین تړلو پکې به ناست و دا بې ایمانه دا درغه ده زه ریکوست کوم هغې چیف ته چې د خدای او د رسول خاطر وکړئ بس دې نور په دې جیل کې مه ایساره او دا پیسې بادامونه پرې مه خورئ ده له پانسي ورکړئ دې د پانسۍ قابل دی الحمدلله الحمدلله دوی چې پاکستان کوم غورځو الله تعالی پاکستان په ټوله دنیا کې سول خورو کو د دې آرمي چیف دا کریډټ دا ټولې دنیا ومنلو بل کشمیر جموں آزاد جموں کشمیر کې فسادي غونډې چې کومې روانې دې ته په کوم نظر ګوري چې ټول مطالبات یې ورله ومنل او بیا هم لګیا دي او دلته کې د دې دا خلک یې پرچار کوي آیا دویمه 9 مۍ ته نه ګورې 9 مۍ هم یو واقعه ده خو دا تاسو چې کومه خبر وکړله که نه په دې کې تاسو تاریخ وګورئ زه نه ویم دا دنیا وایي په یوټیوب شته په مختلف چینلو باندې شته چې مودي د فنډینګ کړی دی مودي د فنډینګ کړی دی او په هغه فنډینګ کې تاسو وګورئ چې لکه دا د کشمیر سودا وکړله دا د خټیک کشمیر انډیا له ورکړی دی دا هغه فنډینګ شته هر څه شته دته د اسرائیلو نه فنډینګ شوی دی دته د مودي نه فنډینګ شوی دی دته د را نه فنډینګ شوی دی دلته ستا په ملک کې چې څومره نقصانونه شوي دي څومره علما شهیدان شوي دي د دې انډیا پکې لاس دی او نن تاسو دا وګورئ په امن معاهده کې الحمدلله الحمدلله چې کوم عزت پاکستان واغستو خو دا نیاسي دا دلته بهر دا عزت پاکستان نشو اغستی په خدای قسم چې دا پاکستان د ډوبلي کو دا لیبرل چې کوم راوډیو دا په بلوچستان کې چې کوم خلک راوډیو پاکستان خلاف دا په کویټه کې په سی بي کې دا کوم واقعیت شو په ګلګت بلتستان کې چې دا کوم واقعیت شو انجینیر د چاینیز ګاډي غونډوالو شو دا شان په کویټه بلوچستان کې چې دا څومره سرکاري عمارتونه او څومره خلک څومره املاک د نقصان ورسېدو دا د په حکومت کې دا پلانینګ وو دا د پاکستان ډوبلي کېدل دا دی په پلانینګ راغلی دی تاسو وایئ چې کشمیر کې دا کومه سودا روانه کوم احتجاج روان دی انډیا په ایما باندې دوی کوي بالکل جی ګورئ تاسو دلته وګورئ په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ د امریکې تاریخ وګورئ ته په عراق حمله کړې ده ته په لیبیا حمله کړې ده ته په شام حمله کړې ده په سیریا حمله کړې ده په فلسطین کې داسې حالات دي او دوی دهشتګرد مسلمان ته وایي د انډیا کې تاسو وګورئ په دې کشمیر کې څومره وخت نه د انډیا لګیا ده د مسلمانانو جنکو ریپ کوي ظلم کوي بربریت کوي هلکان نوجوانان شهیدان کړل او دوی عمران خان په دې باندې خاموشي اختیار کړې وه